فرید خان هم شته نه فرید خان شیرشانو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 275 الذين ياكلون الربا اغ خلق ياكلون الربا چه خردوی سود لا يقومون دوی بنپاسی د قبروننا الا كما يقوم الذي مگر پشان د اولاری دو دا کس يتخبطو شیطانو چه لیونے کڑی دل شیطان من المس پٹچ پل سرا منگا اوچ دبانی پیریان ناغلی دینو دیر پارا محاورہ دا عرب وی قد تخبطه الشیطان دے شیطان ٹچ کردے یعنی دی مانا دا چه دماغ گردی دی ذالک بین لہو دا غضاب دے وجہ چه دوی انما خبر دادا البیعو مثل الربا چه دا خرسول غستلم پشاند سدی نو دوی با الٹا پا اللہ تعالی بانے اعتراض کو یا پیغمبر علیہ السلام بانے وی چه سود حرام کردے چه سود نو دا خرسول غستل ولنا حرام ای دا خودوار یو شے دے اس اللہ تعالی جواب ورکئی نو دا سے نوی چی نیو شے ندے بلکہ اللہ تعالی یو بنیادی خبر والا پزین کیا چاہی کہ اصل کے دا حلال او دا حرام منبع دا اللہ تعالی اگا شے با حلال وی چی خدای ورطا حلال ہوئی اگا شے با حرام وی چی خدای ورطا حرام ہوئی نو پدی کے دا ریزنی او دا آرگومنٹس اس گنجائش نشتا نو دی وجہ جواب دا ورکو وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ جائز کرے دا اللہ تعالی خرسول غسل وحرم الربا حرام کرے دے سود فمن جاءه موعظتنا سو چراغ دتا موعظت نصیحت من ربی درب ددنا فانتہا دے منش فلہو ما صلف نردد پارا جائز دے آچ دین اولان دے غسل دے مخی دے حکم دے حرمت نے جکم سود غسل دے اللہ تعالی ویغا جائز دے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ أَمْوَامَلَدُ داس پارد اللہ تعالیٰ تا ومن غادا اسوک چی واپس شو دے سود خوراک تا فولائے کا اصحاب النار دا کسان ملگر دور دی ہم فیا خالدون لے بدے اور کے میشے نو سود سشے دے سود سشے دے نو سود دو قسم دے یو توئی سود د اضافی او د زیادت سود د اضافی او د زیاتی او دویم ته وای سود د نیټه او د ټایم نیټه وای تاسو سود د اضافی او د زیادت داده لکه سړی غنم په غنمو بدلی یا خرما په خرما بدلی نو نوعیت چې هر څه ده خو غنم غنم دی غنم نو که یو سړی بل تور کی یو من غنم او غنه داغي بدله کې والی یو نیم من غنم نو دا اضافي نیم من دا سود دی دا اضافي نیم من دا سود دی او دا خبره پکې هیڅ حیثیت نه لري چې دا ما والا غنم سپین دی او دا والا سر دی صحیح دغه صفت ده برتری پکې نشته نو دې ته وای سود د زیادت او دویم دے سود دا نیٹے نو سود دا نیٹے دیتا ہوئی چی چالے یو سڑے ورکی قرض سور کی قرض چی ادائیگی دا قرض پہ واجب دا ادائیگی دا قرض پہ واجب دا خو پا بدل دا آغا وقت او دا ٹائم کی چی دا ادائیگی دا پارے محدود کردے دا غی بدل کی دا سشے تقاضات کئی کم ٹائم چې ورور کړل دا غي ټایم بدل کړي د سشي تقاضات کوي لکه 100 روپے یو سړی بل تور کې قرض یا د 100 روپو شی ورته ورکو قرض او ورته وی چې دا کال پس راکې نو بیا براکې لس د باندې سل سور براکې نو دا کال کوم نیټه چې دا د دې بدل کې چې واغستل سو پیسې لس
نو دې ته وایي سود د اضافي او د زیادت. او وجه دا ده چې پیسې یا روپے دا سیلیبل چیز نه دی، دا خرڅون کې چیز نه دی. په دې باندې اضافه ال جائز ده چې دا کنورټ کې انوینټریز ده، کنورټ کې څه ده؟ انوینټریز ده، او داغه د خرڅولو په اساس باندې صنف وشي. د انوینټریز د خرڅولو په اساس باندې صنف وشي. او شریعت اسلامی چې سود حرام کو نو بدله کې څه سيزونه جائز کړل. نمبر اول بیع د سلم، بیع د سلم، بیع د سلم دیته وای چې چاله د پیسې ورکړي 1000 روپے چې د غنمو په موسم ما ته غنم براکه د دې 1000 روپو لس منا یعنی 50 روپے مان، د دې 1000 روپو لس منا یعنی 50 روپے مان. اوس هغه وخت باندې که بازار کې غنم په 200 روپے من وي نو خو هم تا ته د پابند چې درکې به په 100 باندې 50 روپے من، نو دا جائز دی. دې ته سود نشي ویل، ته بیع د سلم وایي. دې څه وایي؟ بیع د سلم. او دا عموما په بزګرانو کې دا غي د آسانه د لپاره شریعت جائز کړی ده، ځکه چې د بزګر ضرورت یې څه ده؟ پیسو ته، چې هغه فصل باندې خرچه وکړي او فصل وشي، خو هغه سره پیسې شته نه. صحیح. او د دې تاجر د غرض وی تجارت په غنمو کې، د غرض وی څه؟ تجارت په غنمو کې، نو دا هغه دا پیدا وشي چې هغه ته قبل از وخت پیسې میلاو شي او فصل باندې خرچه وکړي، خپل ضرورت پوره کړي. او د دا پیدا وشي چې د ته په موسم د غنمو باندې غنم په کم قیمت ملاو شي. نو دې سوې بیع د سلم. ویمه ته وای بیع د استثناء، سواد سره الف سین ت سواد نون الف عین، استثناء صنعت نه. بیع د استثناء، بیع د استثناء دی ته وای چې چاله پیسې ورکی پیشګی، مثلا هغه تیاری دا واسکټونه، دا واسکټ تیاری یا دا خولای تیاری یا دا پټوان تیاری، تا ولا پیسې ورکړې مخکې چې مال له دې قسم واسکټونه په 100 روپے واسکټ په فلانی ټایم با دومره واسکټونه راکې، 100 واسکټونه دا دغه 1000 روپے اوس واخله، 100 واسکټونه دا دغه 1000 روپے اوس واخله. نو اوس باغ لګیای هغه واسکټونه به تیاری اوبسي او واسکټونه به تیاری. اوس کته دغه واسکټ تیار په هغه موقع باندې اخلي بیا په 100 روپے ته نه ملایږي، بیا په 19 ملایږي. خو تا چې پیشګي هغه ته ادایګي وکړه، لہذا بیع دې هغه سره کړی د 100 روپے دی یو واسکټ. نو هغه ته دا فائدہ وشو چې داغه پیسې پکاروي چې دا میټیریالز کو اخلي. صحیح. او تا ته دا فائدہ وشو چې د 1.5 روپو واسکټ په 100 روپے ته ملاو شي. او دې ته بیع د استثناء. ت سواد نون الف عین. او دریم شرکت مضاربت، شرکت مضاربت زواد سره. نو شرکت مضاربت دیتا ہوئی چې یو سړی بل چاته پیسې ورکی چې دا واخلا دی باندې تجارت کوا، نفع به زما او ستا ترمنځ نیمه وي. نو دې ته وایي څه؟ شرکت مضاربت.
سلورم شی اجارہ یا کرایہ، اجارہ یا کرایہ شریعت اسلامی جائز کر، چی یو کور یا پټه، یو کور یا پټه چاته په کرایه باندې ورکی چې تو واخلا نفع په اخلا ما ته به د میاشتې یا د دریو میاشتو یا د فصل په اندازه دومره شی راکې. یمحق اللہ الربا، بے برکت کئی اللہ تعالی مال د ربا او مال د سود کډیرم وی بے برکت ویربی الصدقات، ازیات کئی اللہ تعالی صدقات برکت پکے چاہیے. واللہ لا يحب كل کفار نسیم، اللہ تعالی نقخی کل کفار ہر نمن کے اسیم گناہگار. ان الذین آمنوا تاکہ سرا کسان چے ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات عمل کرے دنے کو واقاموا الصلاة قائم کرے دے مز وآتوا الزکاة ور کرے دے زکات لهم اجرهم عند ربهم دوی دا پارا اجر دوی دے پنس در رب دوی ولا خوف عليهم نبیر دوی بانے ولا هم يحزنون نبدوی فکر ملکی. یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا اللہ یرگے اللہ تعالینا وذروا ما بقی من الربا اپریک دی آشے چی باقی پاتر در ربانا نو چی اللہ تعالی ربا او سود حرام کو نو اللہ تعالی وی اس کستازو چا بانے دی سود مال دیو شوئے دے نو اگا پریک دوی ورطا سو کے ورطا اگا ڈراپ شئی. ان کنتم مومنین کچری تاسو مومنانی او دوی ممانای دادا چی وزرو ما بقی من الربا سود خوب نکوئی کم شیکی چی شبد سودوی اغین بمزان بچ ساتھئی. ذکر حضرت انس فرمائی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الربا وعن غیبت الربا، پیغمبر علیہ السلام دا سود نہ منع کرے دا دا شائبے دا سود نے منع کرے دا چی پا کم شیکی شائبہ دا سودوی ناغین بمزان بچ ساتھئی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَتَاسُنُوا كَدَاكَار فَأَذَنُونَ بِيَا اطلاع واخلے اعلان واخلے بحرب من اللہ پا جنگ دا اللہ جانبنا ورسول دا اللہ دا رسول جانبنا وَإِن تُبْتُمْ وَكَتَاسُ تُوبُوكَ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ دا تاسو دا پارا راس المال تاسو دے کیپیٹل، یعنی سود کم مچاثر معاہدہ کری وہ چی حرام دے نہ اگر سود ڈراپ شو ہو راس المال تا خپل حق تے خپل پیسے واپس واخلا. لا تظلمون تاسو بظلم نکوئی ولا تظلمون بتاثر الظلم کوئشی. پیغمبر علیہ السلام بدعا کو رمانزن بعد رب انی اعوذ بک من ان اکون ظالما او مظلوما، خدای زتابانے پناہ غارم ما ظالم امکی مظلوم امکی. زکا سڑے ظالم شی خدای مکا نو آخرت تباشی، اکا مظلوم شی نو دنیا خراب شی. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اَكَ یو سڑے تنگ دست ستا پہ قرض دے اگر ڈیوش او اگر تنگ دست دے فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسِرَةٍ نو انتظار و مودت کوا إِلَى مَيْسَرَةٍ داغ غنا و مالدارای تا چه وسی ارسی و بیاتا تا در کی نو دا چه کم روز مضافی ورکی دا دا اللہ پنیز بانے دا ریوارد و دا ثواب بایستا اللہ بدل ثواب در کی. وَأَن تَصَدَّقُوا اکا تاسو پا دی قرضبان تصدقو کو پرید خود ورتا او وسط رسیدو خیر لکم دا بہتر جتا دا پارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے گئی. نو دیدہ یو سو مسئلی دی یو مسئلہ خدا دا چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی حتی الوسع دا قرض غستون زان بچ ساتا، حتی الوسع دا قرض غستون زان بچ ساتا. ذکر حضور علیہ السلام فرمائی الدینو اهم باللیل وذل بالنهار، قرضه چې در باندې یي نو دا د شپې غم خوړل دي، د ورځې ذلیله کېدل دي. د شپې غم خوړل دي، د ورځې ذلیله کېدل دي. نمبر اول. نمبر دویم خو که چا د ضرورت په بنیاد د چا نه قرضه وغوسته نو هغه مالدار ته بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې ته نو احسان وکړه دې ورور سره یا دې بنده سره احسان وکړه، قرضه ورته ورکړه، قرضه ورته. او چا چې یو اماؤنٹ دو ځله یو سړي ته یا دو مختلفو سړو ته به طور قرضه ورکړه 100 روپۍ دي
ما ته دی ول به تور قرض راکړي او ما په ټایم واپس کړ. بیا د انصار احمد ضرورت پیدا شو د ته ورکړ د په ټایم واپس کړ. استاد څه شي ضایع نشه تا ته اصل روپے ملاو شي په دواړه وخته. خو پیغمبر علیہ السلام وی طالب الله د 100 روپو د صدقې اجر درکړي. 100 روپو د صدقې حالانکه تا یو پیسې نه صدقه کړي خلم به دې ما ته صدقه کړې ما واپس کړې بیا دغه ته ورکړي داغه ضرورت هغه واپس کړي. ستاره جیب څه شي لړ نه خدای الله په نسبت باندې د 100 روپو د صدقې اجر دې ثابت شه. دا دویمه مسله چې یو قرضه دوه ځله دې ورکړه او دواړه ځله تا ته واپس ملاو شو نو تا ته الله د صدقې اجر درکړي. دریمه مسله چې کوم سړي قرضه واغسته او وسه رسیدو د واپس کولو خو زړه نه کېدو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په تاپله ګورې د ظالم چې مثل الغنی ظلم دا سړی ظالم دی دا سړی ظالم دی وسه رسیږي نه ورته. څلورمه خبره چې که وخت ډیو شو قرضې ورکولو وخت ډیو شو خدا سړی وسه نه رسیږي نو کوم سړی چې قرضه ورکړي دا باید چې هغه ولا ټایم ورکړي هغه ولا ټایم ورکړي دا باعث د اجر دی. او کله دې قرضې ورکوونکی د وسرسي نو باید چې ورته معاف کړي صورت ورته معاف کړي د لپاره به صدقه شي دا ورته لپاره شي صدقه او دا ټول نه بهترین صدقه ده. دا ټول نه بهترین صدقه ده ته معلومه دي سړي وس نشته. او کده غواړي چې دغه پیسې به تور زکات دغه سړي ته ورکړي او مستحق د زکات دی چې باندې قرض ده مستحق د زکات دی او دې غواړي چې دا به تور بطور زکات ورکړي نو دا څه نشي ویل ورته چې هغه پیسې چې میتا ته دینه په زکات کې حساب کا په زکات دا طریقه نه ده. طریقې دا ده چې دې به نقد کیش ورکړي د هغه اماونت چې دا زکات پیسې دی واخله او چې څنګه یې قبول کړي نو خدای پیسې شوي نو ورته یې ماته ما قرض واپس راکړي. ځکه په زکات کې پوزیشن اغستل with intention دا شرط دی. دا ته مسالو لیکه چې په زکات کې شرط دا دی چې د دې ادایګي او انټنشن په دواړه په یو وخت کې انټنشن او ادایګي په یو وخت نو څه دی ورته چې هغه پیسې په زکات کې حساب کنه انټنشن د زکات ولته ادایګي ورته په خوا کړی دا نو د زکات کې نه حسابېږي. دې بنغ د پیسو ورکی بیا هغه په خپل حق کې واپس وایي خو څنګه چې هغه لالي چې هغه ونیم کینی ته هم هغه غوښتل یو کړو دا دی هغه چې کومه دي فاز کړی دا نه بینک نه لري هذا ولا مثلا ده ولا وقت ثاني شاب بيسوي في المسكينه كان دنو چې د زکات فکر پیسې د پوزیشن کې ویل نه خاص کړي کوم انټنشن وکړي دا څه نه کیږي نه. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ويرګي دا غور دنا چې تاسو واپس به بوته شيږي کې الله تعالی ته ثم توفى كل نفس بیا باور کول شي هر نفس ما کسبت هغه شی چې د عمل کړی وهم لا یظلمون دې سره زیاته بنشي کوله. یا ایها الذين امنوا ایمان والو اذا تداینتم بدین چې کله تاسو یو معامله کوي په قرض باندې الاجل من تر یو مقرر وخت پورې فكتبون دا اولی کوي ته چا باندې شیخ خرڅه دغه ساعت دا خرڅه په نثار احمد باندې اجباری او په قرض خرڅه غسر پیسې نشته نو الله تعالی فكتبوه دې لپاره یو ورقه ولیکي چې دا مستقبل کې ستاسو د جنگ پیدا نشي. ممکن ده چې یو په دې جنگ پیدا شي ما خو تاسو شي نه غسته نو ستاره باندې شي دیو دی یو دوی مده چې دا غړای ساعت ته کم پلان چوره دا زما ساعت او دا ستاسو ساعت ما هغه وخت پیسې درکړي دستا ساعت ته ما هغه وخت پیسې درکړي دي نو څنګه په ثابت چې نه دي راکړي نو الله تعالی فكتبوه چې ټایم مقرر نو دغلته یو بل مسله ولیکه چې دوه شیونه دي یو ته وای دینو معنا قرض ده خلک فرق ده پکې دین او بل ته وای قرض. هر چې قرض ده نو دا نقد پیسې چاله ورکولې داغه مطالبه باندې نقد پیسې چاله ورکولې چې هغه مطالبه وکړه مال قرض به کار ده $100 نو دا دوه قسمه
یو ته وایي ساده قرض او یو ته وایي قرض حسن. ساده قرض خدا دی چې د هغې دپاره ټایم فکس شوی وي چې دا $100 راکه د آینده میاشتې په 10 تاریخ به درته واپس کړو، نو دې ته وایي ساده قرض. او دویم ته وایي قرض حسن. نو قرض حسن دې ته وایي چې څه وخت را سره وشي نو خو در بهتم، ټایم ولا نه مقرر، ټایم ولا مقرر نه. او هر چې دین دی نو دا هغه حق دی چې ثابت شي په اساس د بیع او د شراء باندې، د خرڅولو او اغوستلو باندې. یعنی تا چا باندې څه شی خرڅ کړه، لکه موټر دې په خرڅ کړ او په هغې دا پیسې ثابت شي هغه ته رښتنی چې درکړي، دې ته دین وایي، دې قرض ته څه وایي؟ دین. نو په دې کې ټایم مقررول لازم دي. دې کې څه ټایم مقررول لازم دي. نو هر هغه شی چې ادایګي په مستقبل باندې موقوف وي باید چې د هغې لپاره یو ورقه موجود وي. ځکه شریعت اسلامي د جنگ او د جګړو او د شخړو لار بندول غواړي. د شخړو لارو په دې بندګي تاسو سره ورقه وي. او الى اجل مسمن بیا دغه ورقه چې لیکي نو یو دا چې تاریخ به لیکي په هغه ورقه کې د ادایګۍ تاریخ به لیکل کیږي. او دویم وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ أَلِكَلْ لِيُ كِسْتَاسُ مِسْكِ كَاتِبٌ يُلِكُلْ كِ بِالْعَدْلِ په بیلنس طریقہ بالعدل په بیلنس طریقہ. نو دا نه چې ارسو کې لیکي نو د لیکي نه د دې لپاره یو خاصه ژبه وي، د دې لیکلو لپاره خاص کلمات وي، خاص الفاظ وي، خاصو کسانو له هغه لیکل ورځي. ارزنوي مونږ هم ورزنوي بولو نو هغه ارزنوي دی ولیکي ځکه چې د عام سړي ژبه هغې باندې بې عدالت نه پوهېږي کې مزید شخړې پیدا کېږي. ولیکتب دا ولیکه چې ارزنوي یعنې ماهر سړی دی ولیکي. او بل ولا یعب کاتب انکار دن کئی لکل کے ان یکتبا چی دا لکلو کے کما غلم اللہ زکر دا تعلیم ورطا خدای ورکر دے. نو دا اللہ دا تعلیم ورکولو شکریہ دارا چی دنا چا ڈیمانڈو کے مالا دا کاغذو لیتا نو دے دیولی کی واللہ نا دے رسو کی او دلی کی واللہ دا کلا کہ احسانا لکی ارزی نوی سے احسانا نلکی اخو فی سخلی او نه مختناس دي موږ ورته عدالت وایي، د عدالت مخې ته ناست لیکل کوي. زه چې به ورغلم ما به ورته ما د عارضه خو نو پرنټ ته کاغذ ما دا په څو پلس ما دا راکړه نو څه به کوې خو ما زه عرضه کړم نو ورځ درته ویلي که نو ما زه خو زه قلم لرم زه خپل لیکم نو د 15 پیجه ما هم نه لیکل اخر ورته ما زه ورته ولیکم اذن سره رحمت ته تیخي بش کړه امړه کوته نو وړه فلیکتب دے دلکلو کی ولیملل للذی اس ارضی نویس مونږ یو شی د اسلام پورته وایو تاسو ورته ارڅ چې وایي دا غي قیمت لکه $10 تا صحیح. نو دا هغه نمبر وی د حکومت په کور کې حکومت کور کې مسلسل نمبر لري نو هغه ته په رجستر کې اندراج کوي، رجستر کې اندراج کې اوس دا اندراج به چا په نوم باندې چې څوک دا عریضه ورکړي چاته، یعنی لکه مثلا تاسو د قرض ورکړی نه نو دا وثیقه به دې درکړي کاغذ بسو درکړي دې به درکړي لہذا رجستر کې به اندراج د په نوم باندې صحیح. د دې وجه الله تعالی وی چې وليملل للذي عليه الحق چې کوم سړي باندې دا حق ثابتېږي املا باغه کوي نه دا عریضه به دا په نوم وي. وليملل للذي املا د کیا کفل الحق چې هغه باندې حق ثابت دی. یو نو بعض اوقات خلک داسې هم کی چې اسه فرادي او جعلی وثیقه چرته پیدا کی جعلی وثیقه دا حکومت کور کې دغه اندراج نه او چاله ور کی سبات نه انکار کوي دا جعلی ده. دوی وجه الله تعالی اور پسې وای چې وليتق الله ربه دې دې ویریږي الله تعالی نه چې رب دې دې ولا يبخس منه شيئا اکمه دې نه کوي په دې حق دې شي فإن كان الذي كچراک چې هغه باندې حق ثابت یصفيا هغه کمقلو نه پوي د خبره
او ضعیفا یا کمزور او لا یستطیع یا طاقت نو ایمل هوا چې د املاو کې فلیملل ولیو نو املا دیو کې ګارډین ددو یا وکیل ددو بالعدل د انصاف تقاضا باندې واستشهدوا شهیدین من رجالکم اگواهان جوړ کړي دی باندې دو گواهان من رجالکم د خپل نارینه و نه یعنی دو مسلمانان گواهان دي په باندې به تور گواه دستخط کی فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ كَچرنو موجود ونارنا فرجل بیا یو سړی وامرأتان او دو خزی یو سړی او دو خزی ممن ترضونا دا چانا چستاسو خخوی من الشهداء دا گواهاننا ان تضل احداهما وصل اللہ تعالی وی دا خزی دولی ان تضل احداهما کچره ورکشی یو د دې دواړو یا غلط شي یو د دې دواړو یا هیر کی یو د دې دواړو خزو فتذکر احداهما الاخرى نو یاد دهانی بو تور کی دادوی ما ولا یا بشوداو اوس دا بل مسله دا بل مسله ولیکه چې کچره دو سړی نوي نو یو سړی ادو خزه نو د خزو د شهادت د پاره د یو سړی موجودگی شرط ده د یو سړی موجودیت شرط ده سوا د نکاح نه پنځ د امام سے سوا د نکاح نه پنځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه وی کنه نکاح د پر د سړی نه د سلور خزم گواهانه کې دي شي دا یو مسله بل مسله چې گواهی د خزو دا ممالی معاملاتو کې دا نه په جنایاتو کې په حدودو کې نشته کریمینل سایډ باندې دای گواہی نشته او داغه حکمت ته داغه حکمت ته په قبایلی ژوند کې خلک د پلار قاتل معاف کې خود چا د خلاف گواہی کړي هغه نه معاف کوي صحیح لہذا شریعت اسلامی په دې شخړو کې خود نه انوال کول غواړي چې هغه ته ولې بلا وجه دښمنی بسر شي لہذا هغه د کریمینل سایډ نه ډراپ کړی دا دا خزه سره سره لوی احسان کړی دی صحیح خلک په دې پوهیږي نه وایي چې داولي داسې ده دا داولي کې داولي کې دالته دی دیږي نه چې په کریمینل سایډ باندې خزه شهادت نه ذکر ډراپ تا چې په قبایلی ژوند کې خلک د پلار قاتل خو معاف کی خو چې گواہی کړي د خلاف هغه نه معاف کوي لہذا الله تعالی خزه په دې شخړو کې انوال کول نه غواړي او بل ضمنی مسله چې په کوم فیلډ کې د خزه گواہی قبول ده نه پاغي فیلډ کې د خزه قضا هم قبول ده پنځ د امام سره نو په سیول سایډ باندې خزه جج جوړې دي شي په سیول سایډ جج جوړې دي شي په کریمینل نه اوس چې یو ځل گواہی وکړه ولا یا بشوداو انکار دل کوي گواهان اذا ما دغو چکل دوی وبلل شي چکل دوی وبل نو دوه قسمه خبره ده یو دا چې دای د شاهدای د پاره وبلل شي دا کاغذ را سره د خط کا به تور شاهد الله تعالی فرمایي چې دنیا معاملات روان پدې دي چې دیو بل سره ملاتړ کې دیو بل سره ملاتړ کې دا انساني دنیا په دې روانه ده نو کټول خلک انکار کوي چې نه زه دې چاره پاره وتوري غواړم ته خپل معاملات بټول پاره دی ودرې نو دی وجه الله تعالی وایي چې هغه تا باندې اعتماد کوي ځکه ستانم بطوري گواه شي پتا اعتماد کوي ستانم ځکه بطوري گواه شي نو خدای وایي انکار مکو دا غیر اخلاقی دی انکار مکو دا غیر اخلاقی دی الا کتس عذر لري الا کتس عذر لري چې نه دا معاملې ډوره کمپلیکیټډ ده چې سبب تاسو عدالتونو کې اوبر سره جنگيږي او ما سره ډوره وخت نه زبر عدالتونو کې وراړي صحیح یو خبره او دویمه ده چې یو ځل دستخط به تور گواه وکړو نو چې بیا کله د هغه گواهی د ادایګۍ ضرورت پیدا شو نو بیا انکار غیر قانوني دی لومبني انکار غیر اخلاقی دی دویم انکار بیا غیر قانوني دی او چې بیا عدالت سفینه لیکي ورته عدالت به اصلي دی ورته سفینه وایي موږ ورته ته پیاده وایو پاکستان کې زموږ څه وایو پیاده چې پیاده ورته لیکي ورقه ولا ورکړي ها تاسو پیدا وایي دې بچو کې پیدا تلو نو پیدا به څنګه روان شي کلی خلک ته پټي کې پیدا کوو
والته موټر نه ته ولا يعب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا. اوس بعد اوقات سړی داسې وایي چې دا دومره د ډېرو پیسو معامله نه ده، د لږو پیسو د دې لیکلو ته ضرورت دی. الله تعالی وایي که د لږو پیسو معامله که د ډېرو خو چې مستقبل باندې ډیپینډ نه وي، لکه ځکه کله د لږو پیسو نه لوی جنګ جوړ شي، د انا مسله دې جوړه شي، د ایګو مسله دې جوړه شي، نو الله تعالی وایي د دغې جګړې په خاطر باندې که د 10 روپو معامله ده په یو کاغذ باندې ولیکه. ولا تسأموا اتاسو ستړی مکه استړی کېږئ ما ملالې گئی مان تکتبوه د دې خبرنه چې دا اولی کې صغیرن وډکی دا خبره او کبیرن کلویا الاجل سره تاریخ د دې ذالکم مقصد عند الله دا خبر ډیر بیلنس د الله په نسبانه واقوم للشهاده ډیر برابر د شهادت د پاره وادنا الله ترتابو ډیر قریب ده دې ته چې تاسو شک پیدا نشي الا ان تكون تجارتا حاضرتا. ها خدا معاملہ تجارت حاضر وی، نو تجارت حاضر دیتا وي دیکھو وګوره چې دا تسبیح درکو په 50 روپے باندې، نو تا مال 50 روپے راکړه ما تسبیح تک بس معاملہ خلاص شو. نو الله تعالی وایي چې دلته کې لیکلو ته ډیر ضرورت نشته، بس خبر دې ها کله دیم لیکلو شي یو وثیقه نو خبره ده دا ځنی چې سبا ځاجي باری باندې داو لرم دا زما تسبیح دې سره مړه ته پته ده تسبیح چاوي او دا ستاوي صحیح دا د معنا پټی کړی صحیح. نه الله تعالی دې لپاره چې موږ راکولې کې چې هغه سره ورسید وي صحیح ورسره الا ان تكون تجارتا حاضرتا مگر دا چې وی دا تجارت حاضرتا حاضر معنا لاس پلاس حاضر معنا لاس پلاس الا ان تكون تجارتا حاضرتا ادیوتا په قانون کې وایي سی او ڈی کیش آن ډیلیوري کیش آن ډیلیوري سی او ډی نو چې دا کیش آن ډیلیوري وي نه تا شیرا کو ما پیسې درکړي صحیح. نو دې کې ذکر ضرورت استعمال بتا کہ یو رسید در سره وثیقه نو خبره ده تدیرونا بینکم چې تاسو تدیرونا ادار یدیرو په معنا د اړول راړول چې ما ډیلیوري وکړه ته پیسې راکړي. فلیس علیکم جناح نو تاسو باندې ګناه نشته الله تکتبوا چې دا حاضر تجارت نو لیکي واشهدو خو گواهان په اونې سه پروف پیدا کا اذا تبایا تم چکل تاسو سلو پرچیز گوئی ولا یضار رکاتب اکاتب لکل کے دیم ضرر نور کئی ولا شہید اگوادم چال ضرر نور کئی وین تفعلوا اکتاسو فکتابت کی یا پر شہادت کی چاثر دیاتے ہو کو فإنه فسوق بكم نو دا فسق دے چې تاسو پوری لګې دل دے واتقوا الله ويرګي الله تعالی نا ويعلمكم الله تعلیم در کې تاسو الله تعالی والله بكل شيء عليم الله تعالی په شی باندې عالم دی. وان کنتم على سفر اک تاسو وای په سفر باندې ولم تجدوا كاتبا انم مندلکل کې اخرسول غسل مکول وای په سفر باندې التکی چرته لیکون کې موجود نو اس شیمو یو بل باندې خرڅو او پیسې نه وی نقد فرهان مقبوضه نو دا شی مرهونه ده رهن پیج نه رهن مارټګیج الله تعالی وایي چې دا شی به تور مارټګیج جستا پلاس کی مقبوضه او پوزیشن تا غسته پوزیشن تا غسته یعنی معنا دا چې دا شی به تور مارټګیج تا پلاس کړي ستا کیږي به الا چې ته پیسې ریلیز کړي ستا کیږي بالا چې دله پیسې ورکړي. نو دغه مسله ولیکه چرته مسله د رهن او د مارټګیج ده. نو مارټګیج په حقیقت دا یو فزیکل شی دی بطور وثیقه د پیسې ورکون کی پلاس کې د پیسو ورکون کی پلاس کې چې کدا مقروض قادر په ادایګۍ نه کدا مقروض قادر په ادایګۍ نه نو دا قرض ورکون کې حق لري چې د مارټګیج پراپرټی نه خپل وصولی وکړي. یې حق لري چې د مارټګیج پراپرټی نه خپل وصولی وکړي. بانکونه څه کوي بیا بانکونه کور سره واخلي. البته دومره شریعت اسلامي کې په مارټګیج پراپرټی باندې نه پاغستل ناجایز دي.
په مارګیج پراپرټي باندې نفع غوښتل ناجایز دي، ځکه چې دا په حقیقت نه پدا په قرض باندې دا نفع غوښتل په څه باندې په هغه پیسو چې تا کم قرض ورکړي دي او پیسې چې قرض ورکړي او نفع په اخلي په هر شکل کې چې وي هغه ته سود ویل شي، هغه څه ویل شي، هغه ته سود ویل شي. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کچر تاسو د یو بل نه بے خوف وي فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ نو ادایګي دیو کی آکس چې هغه امین جوړ شوی دی امانت او د امانت خپل وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ا دې دی یریږي د الله نه چې رب دې دې ولا تکتموا الشهادة تاسو مپټوي شهادت ومن یکتما چا چې پټ کدا شهادت فإنه آثم القلب نو خبردار چې ګناګار دې والله بما تعملون علیم اللہ تعالی پاک عمل چې تاسو کوي علم لرونکي دي لله ما فی السماوات دا آیت نمبر 3 د سورۃ بقرہ کې د توحید پاواله لله ما فی السماوات خاص الله د پاره جمله شونه چې اسمانونو کې دي و ما فی الارض چې زما کې دي و ان تبدو کتا سخکار کوي ما فی انفسکم خبر چې پزرستا سو کې دا او تخفو یا پټ ساتي یعنی عقیده کا تخکار کې اک پټ دا یحاسبکم به الله الله تعالی به محاسبه کوي تاسو هغه باندې فیغفر لمن یشاء بخلق الله تعالی چاته چې وی غواړي ويعذب من یشاء عذاب ورکوي چاته چې وی غواړي والله على كل شيء قدیر الله تعالی پاسز باندې قدرت لرونکی دی آمن الرسول ایمان راوړل پیغمبر بما پاشه باندې انزل الیه چې نازل شوی تا من رب جانب رب ددنا والمؤمنون ومؤمنان في ایمان راوړي کلن دې ټولو ایمان راوړي دي الله باندې ملائکو دا الله رسول کتابونو دا الله رسولانو دا الله باندې او دوی وایي چې لا نفرقو مونږه فرق نکو بین احد من رسول پمیز د یو کس د پیغمبرانو دا الله کې بلکې څومره پیغمبران د الله چې مونږ په ټول ایمان ساتو وقالو دوی وی سمینا مونږ اوریدلې دی واتانا اوبیډینس کو غفرانک ربنا بخنه غواړو ستاو پروردگار زمو ویلیک المصیر او تا ته واپس دا لا یکلف الله نفسا تکلیف نہ ورکے اللہ تعالی اس نفس تا الا وسع مگر پاندازر طاقت دا لها ما کسبت د دې نفس لپاره دې شی چې د کړې دي وعليها ما کسبت په دې نفس باندې د وبال دا په عمل چې د کړې دي ربنا او رب زمونږه لا تواخذنا زمون گرفت مکوا ان نسینا کوم نه هیرو شی او وختانا یارانه خطا وشي نو پیغمبر علیہ السلام دا الله نو غوښتل او الله تعالی قبول کړ نو پیغمبر علیہ السلام دا اطلاع راکړه چې رفعان امتی الخطا والنسیان خدای زما امت ته معاف کړي دي خطا او نسیان دواړه که به طور خطا د نصارکت شي الله سره معاف کړ انسیان پتوګه فارګټفولنس په هیر در باندې خطا وشو هغه الله معاف کړی دا ربنا ولا تحمل علينا ورب زمونگا ما چه مونگ بانے اسرن آغا بوج بردن کما حملتو علی اللذین من قبلنا لکتا چولو پاخل کچھ مفک زمونو ربنا ورب زمونگا ولا تحملنا مبارے مونگ بانے ما آغا شے لا طاقت لنا بے چنشتر طاقت زمونگ پاگے بانے وافو غلنا درگزرو کمونگتا وغفر لنا بخنو کمونگتا ورحمنا رحمو کی مونگ بانے انت مولانا تمولا زمونگ فانصرنا غل القوم الكافرین امدادو کے زمون پا قوم کافرانو بانے نو مولانا لفظ مولا شریعت اسلامی کے یا عربی لغت کے پا مختلف معنو مستعمل لے پا معنی دا مالک پا معنی دا مددگار پا معنی دا دوست پمانا دا آزاد کردہ غلام پمانا دا آزاد کنندہ مالک او پمانا دا فرسٹ کزن پمانا دا فرسٹ کزن او پمانا دا گارڈین نو انت مولانا
معنا دا تزمونگا مالکی اتزمونگا مددگارے انت مولانا دلتے مانا دا تزمونگ مالکی اتزمونگا مددگارے فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن زي ما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلاة الله على الليل وعلى النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين.